دلته مفسرینو دې ځای کې کلو من الطیبات پاک خوراک وکي، حلال خوراک وکي، بیانې کمل وکي. یو واقعه را نقل کړی د امام شافعي صاحب او امام احمد بن حنبل صاحب، تاسو ته یاد یا نه خو مختصر شان دی وایو. ګوري دا حلال خوراک چې کوم دی دا د عبادت د پاره یو ذریعہ ګرځي. کله کله یو سړی ته په عبادت کې مشکل وي، مطلب عبادت سے نسم نه کیږي، نیک اعمال ته نه کیږي، هغه وجه دا وي چې هغه خوراک ته حرام وي. چې کله خوراک د حلال شي نو بیا د الله تعالی د نیک عمل توفیق هم ګوري ورکي. ګوري خا امام شافعي سے امام احمد بن حنبل سے ته یو ځل روټي وکړل او راوي غوښتلو او په کور کې ورته تیارې شروع کړل، بهترین تیاری وکړل. او د امام شافعي سے په کور کې نارینه او زنانه ټول تی ویلي چې زما ډیر یو خصوصي شاګرد دی او ډیر د الله والا دی او ډیر د زمانه بزرګ دی، هغه مې راغوښته دی، خوراک سکاک ولا خسته په طریقې سره برابر کړي. نو د کور کې زنانه ټول ویلي چې دا خو ډیر د الله والا سره ډیر نیک انسان وي. نو چې کله امام احمد بن حنبل سره راغله نو روټي ورته برابر کړل، ماسختن روټي خوړله، نو دی چې ولا درستخان برابر کار سره روټي ولا راويستله. نو امام احمد بن حنبل سیب دومره روټي خوړه چې ټول لوخي صفا کړل، انتهایی صفا ستر کړل. نو چې کله هغه تش لوخي کور ته دنه وتل نو زنانه خو بیا ګوري او خلکو مل چې دا څنګه ملمو او دا څنګه د الله والا، ځکه نیکان خلک هغه داسې خوراک نه کوي، لک شان خوراک کوي. او بل دا و چې ملمه راشي کنه نو هغه خامخه د شرم په لوخي کې سپریږي، دا څنګه داسې بے شرم ملمو او یا مثال دومره بے حیا دی او دا څنګه نیک د الله بنده دی او د الله ولی دی، مثال ټول کاسي صفا کړی دي. بهر حال خو زده کاسو ته دویم دغه د پاره د تهجد او عبود لپاره چې کم دی الته په اجره کې یا بیٹه کې وبوي خوځکه چې دا د الله ولا سړی د ډیر لوی بزرګ دی او لوی د زمانی ولی دی، نو پلته ورته وبو برابر کړی وي چې مثال د شپې په پاسي او 10 بکې تهجد بکې سحر مون حساب کتاب عبادت بکې، نو هغه وبوي ورته خوي. نو دی کور کې چې دا ملما لاړل دي لونی چې وکتلو نو هغه وبم مکرنګ پرتی وي. نو دی پلار ته امام شافعي سیب طبيعه دی خپل لونو یا کور کې بچو اولاد ویلي چې اے پلار دستا څنګه ملمو دی، خو چې بیګا روټي خوړله نو لوخیم داسې صفا کړی دي چې هغه عام خلک هم نه صفا کوي. او دویم دا مونږ وبوي خوي د او 10 د پاره مثال دي تر شپې ضرورت راشي او 10 کی ځکه سړی و د شي بیا را پاسي او 10 بکې نو دغه هغه وبو باندې او 10 هم نه دی کړی، پته لګي چې د شپې عبادت نه کړي، تهجد نه کړي، تلاوت نه کړي، تا څنګه نیک بندو. امام شافعي سے د امام احمد بن حنبل سے خو شاګردو تاسو چې اې د الله بنده دا سک کی سو دا خو بیان کړي خلکو ته، ځکه امام شافعي سے ته پته و چې دی کې څه چل شتا خلن کې د خلکو ته پته نه و. نو امام احمد بن حنبل سے ورته فرمای و ای زما استاد محترم تا چې بیګا مال کم خوراک راایسته او کم ترکاری دی برابر کړي و دا په دنیا کې هغه بهترین حلال خوراکو، نو ما چې دی حلال خوراک ته او قتل نو پدې کې د الله هغه انوارات او برکات اپ کې ډیر انتهایی زیاتو. نو ما ویل چې د خپل خېټه ته د الله غ برکات او انوارات خډیر دنکا، ځکه چې مثال بیا ته عبادت خډیرو کې هم د کرنګ وشو. نو ما چې مثال یو کاسو خوړ نو په بل کې برکات انواراتو، نو الان کې ز پدې نه پوښي دا ترکاری او روټي دا کنه خو ماته دا برکاتونه او انوارات د الله، نو ما ځکه دا روټي ډیره زیاته خوړ ټوله می مثال خپل بدن ته دن کړله او ای د دې انوارات او د دې حلال رزق په برکت باندې ما ته یو مسله وا یو آیت زه پاغي کې ډیر زیات ان خطه و ما ته مشکلو. نو د شپې چې زه څنګه پری وتلم نو هغه آیت نه ما سل مسلې راوېستلې، دا هغه آیت نه ما سل مسلې حل کړلې، نو د زه تر سحر پورې ویخوم لحاظ زما او دس نه د مات شوی چې مثال ما د شپې هغه په وبو باندې او دس کړو تهجد پر نه زما او دس مکرنګ برقرار پاتې وو. نو دا وګوري د حلال خوراک دغه برکتی ښه چې امام احمد بن حنبل سی وای ما ته یو آیت کې مشکل زه پاغې نه پویدم، نو چې کله می حلال خوراک وکړل نو دغه د برکت ماغه مشکلات. نو دا مې درته دی پوری ویلی چې د نیک عمل نه ضروری دا چې ستا خوراک حلالي د حرامو ني، نو بیا به ستا نیک عمل الله به توفیق هم درکې او الله به ستا نیک عمل الله تعالی قبلې هم